जी भर के तुम कब से खेले नहीं, क्या क्या सितम तुमने झेले नहीं। अकेले नहीं, अकेले नहीं। क्या हुआ अगर वो खुशी के रेले नहीं, क्या हुआ जिंदगी में वो मेरे नहीं। अकेले नहीं, अकेले नहीं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलखिदमत फाउंडेशन पेशावर د طرفه په چمکني کې د تلیسیمیا ماشومان چې کوم بیماران دي رنځوران دي د هغوی دپاره د الخدمت فاونډیشن پېښور طرفه په سوکنو کې یو بلډ کیمپ منعقد شو چې پکې د سوکنو ځوانانو په یو ګڼ تعداد کې شرکت وکړو او هغوی دلته کې بلډ ډونیټ کو. موږ سره ولاړ دي په دې موقع باندې د الخدمت فاونډیشن صوبایي صدر خالد وقاص چمکني صاحب. په دې هکله به دوی سره خبرې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سر څنګه دي؟ شکر. سر دا نن تاسو یو اکټیویټي کو په سوکنو کې د کلیک لکان راغل وینې ډونیټ کا سبب ولغالي څه تاسو ډیره د خیر موقع ده. الله چې څومره مرګري راغلي دي او چا بلډ ورک او څوک بلډ ورکوي څوک په دې کې کار کوي. خصوصا ملک سهیل صاحب ما سره ولاړ دی، دا سوشل ورکر دی، یو سوشل اکټیویسټ دی، او نثار علي صاحب د دې پروګرام انچارج الخدمت اسپتال نشتر آباد اړخ نه نور مرګري دی. هارون صاحب زموږ دغه ځای کې د الخدمت مشرم دی او د جماعت ذمہدار دی. ټول مرګرو شکریا ادا کوو چا چې وینه ورکه. دا بنیادي طور سره دا کیمپ مونږ ستاسو علم کې د کلي کې 3-4 میاشتې 6 میاشتې مخکې مونږ کړی او هر ځای کې کوو، کالجونو کې، یونیورسټیانو کې، په هر اداره ای پی آفس کې، سنټرل جیل کې. او غرض هم دا دی په الخدمت فاونډیشن په پېښور کې د 550 نه زیات د تلیسیمیا ماشومانو ته ریګولر ماهانه بنیاد باندې وینه ورکوي. زموږ بلډ بینک کې چې د دې دغه ځای کې مونږ بلډ کیمپ ولګو هلته نه 70-80-100 پورې بیګز د وینې را کلکټ کړو. بلډ بینک کې مونږ سره پراته او دا ماشومان چې راځي یا دا پیشنټ چې راځي ټول میاشت هغوی ته چې د هغوی ټول ډیپینډ په دې وینه باندې دی. نو دا وینه د هغوی په کار راشي. یو دویم دا چې چا بلډ مونږ د راکړو دغه ځای کې زموږ دا سټاف زموږ د الخدمت اسپتال انتظامیه او تلیسیمیا کوم یونټ دی ورته بیا ریزلټ شیر کړي چې خدای دې نه کړي د وینه کې څه سکرینینګ وشي، چې وینه کې څه بیماري نشته، هیپاټایټس نه، ایډز نه، نور څه ایشوز خو پکې نشته دی. نو دا د هغوی په حق کې ښه شوه او دا د پیشنټ ته دا یو د ډېر د خیر ذریعه جوړه شي. نو هسې هم ډاکټران هم وایي ټول په دې متفق دي چې هر 4-5 میاشتې پس وینه ورکول پکار دي. 3 میاشتې یا 4-5 یاد کا نو نوې وینه بدن ته راځي. نو خیر دی پکې او د خیر اکټیویټي ده. دا څومره ځوانان زموږ د کلي راغلي دي او څومره دې نه پس ته به راځي. تاسو د نور کوم کمیونیکیشن ذرایع دي باندې خلکو ته خبر ورسوئ. نو انشاءالله خیر دی پکې. قرآن کې الله تعالی وایي چې د یو انسان جون بچ کو هغه ټول انسانیت جون بچ کو. نو دا د یو انسان جون بچ کول دي. د تلیسیمیا نه علاوه هم د بلډ بینک وینه مونږ ته پرته اچانک چاته ضرورت راشي زموږ د یونټ کې زموږ سوکنو باره پیشنټ آلریډي مونږ سره تلیسیمیا مونږ انرول دي چې هغه ماهانه راځي او دې زموږ اسپتال نه الخدمت اسپتال نه فری آف کاسټ د بلډ ټرانسفیوژن هم کیږي او ایز ا هول د 550 پیشنټ بلډ ټرانسفیوژن بلډ میډیکیشن د دې او د په دغه ورځ چې څه ضرورت یې هغه فری آف کاسټ کیږي د اسپتال اړخ نه او په یو وزټ باندې د 5000 نه 6000 خرچه راځي خو د اسپتال اړخ نه د دې دپاره مفت کیږي. نو دا وینه دا یو ذریعه ده د دې دپاره د ژوند ذریعه ده او دې اړخ دې بل اړخ ته چې د الله تعالی د هغې په ذریعه سره هغه ته اجر هم ورکوي. ځکه زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې چا د یو انسان ژوند فرمایلو چې چا یو انسان د ژوند د دنیا د ژوند یو تکلیف لرې کو الله تعالی به د آخرت تکلیفونه او دنیا تکلیفونه دنه ختموي یا لرې کوي به. نو که غواړو چې د زموږ ژوند نه تکلیفونه ختم شي لرې شي نو راځئ چې نور هېڅ نه شو کولی لږې شانتې وینې په ذریعه سره د بل تکلیف ختم کړو یا کم یې کړو الله به زموږ تکلیف لرې کړي. مهرباني ستاسو ډېره مننه. موږ سره موجود دی د چمکني تنظیم نایب صدر دی ملک سهیل بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملک سهیل بھائی تاسو خو په سوکنو کې بلډ بینک هم چلوئ چې کوم چېرته ضرورت وي هلته کې تاسو هغوی ته یو میسج وکړئ او وینه هغوی ته مهیا شي. د الخدمت فاونډیشن دې پروګرام ټولو ناول خو چمکني ټي وي شکریه. زموږ چې داسې کومه اکټیویټي وي نو تاسو راځئ او باقاعدګۍ سره انټرویو کوئ. زما خو ټولې خبرې خالد وقاص به یو کې او ډېرې ښایسته خبرې کړو، ډېر تفصیلي میسیج وکړو. خو زه د خپل چمکني عوام ته دا یو اپیل کوم
ما ګروپونو کې میسج شیر کړی دی او چې څومره زما دا میسج به اوري نو زه خاص کر د ټول چمکني نوجوانانو ته دا یو میسج ورکوم چې مهرباني وکړئ چمکني بلډ بینک کې خپل ځان رجسټر کړئ د ایمرجنسي هر کور کې تړلې ده او زه ټولو ته اپیل کوم چې هغه زنانه وي که سړي وي او که ځوانان وي د خپل د بلډ ټیسټ وکړي چې ایمرجنسي کې هغې ته د خپل د بلډ ګروپ معلومات وي او دا الخدمت فاونډیشن چې نن کوم د تیلیسیمیا ماشومانو د بلډ ډونیشن انعقاد کړی دی نو زما د چمکني ټولو نوجوانانو تنظیم چمکني ویلفیر کمیټۍ سوشل ورکر ټیم چمکني او د سوکنو چې څومره واړه تنظیمونه دي زما ای ته دا اپیل دی چې کلم د الخدمت طرف نه یا بل څه داسې ایمرجنسي حالات وي زما دا اپیل دی چې مهرباني کوئ دغسې اکټیویټي کې بڑھ چڑھ کې حصہ لئ الله پاک به د دې تاسو له ډېر اجر درکوي ډېره مهرباني وسلام ډېره مهرباني د الخدمت فاونډیشن اسپتال مشر او د تیلیسیمیا انچارج چې کوم د ماشومان دی دغه کوي سر السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر د اکټیویټي ته د سوکونو ځوانانو ته تاسو په کوم نظر باندې ګورئ دي نعمت بھائی د ټولو نه مخکې خو زه ستاسو چمکني ټي وي شکریا ادا کوم چې تاسو موږ ته دونه وخت وروسته راغی بیا د هغې نه بعد زه د محترم خالد وقاص صاحب شکریا ادا کوم د ملک سهیل صاحب فضل من الله صاحب وقار بھائی شکریا ادا کوم چې کوم تنظیم چمکني صدر دی او هغې سره سره د منهاج الاسلام ډېر شکریا ادا کوم هغوی ډېر زیات تګ په دې کیمپ کې او بیا دا کوم ملګري چې راغلل او دوی دلته کې بلډ ډونیټ کړلو نو الحمدلله دغه بلډ چې دی نو دا صرف او صرف د تیلیسیمیا ماشومانانو ته لګېږي بل مریض ته موږ نه ورکوو کله چې ایمرجنسي داسې راشي چې یاره د هغوی ته بلډ پکار وي نو هغوی ته موږ په ریپلیسمنټ باندې دا بلډ بیا ورکوو ولې چې د هغوی ځان بچ کول دي ځکه چې الله تعالی فرمایي په قرآن مجید کې چې چا د یو انسان ځان بچ کړلو نو ده داسې وکړل چې پوره امت مسلمه او پوره انسانیت ځان د بچ کړلو او د دې یو کس د وینې ورکولو سره 3 زندګیانې بچ کېږي نو څنګه تاسو ټول ملګري په دې باندې خبر یې چې د تیلیسیمیا ماشوم چې دی نو هغه ته 15 ورځې پس یا په هفته کې یو ورځ چې دی نو د بلډ ضرورت راځي نو دا وخت کې چونکې کالجونه بند دي یونیورسټۍ بند دي او بازارونو کې هم ګرمي ده نو موږ کوشش دا وي چې یاره موږ داسې کلو طرف ته لاړ شو کمیونټي کې موږ بلډ کیمپ ارینج کړو او د دې ماشومانو دپاره چې دی نو موږ ته د بلډ میلاو شي نو زه خصوصا د چمکني د دې ټولو ملګرو انتهایي شکرګزار یم او د زړه نه شکریا ادا کوم چې کله موږ دلته کې راغلي وو موږ کله دلته کې کیمپ لګولی دی نو دوی موږ خالي لاس نه وو لېږلي او ډېر ښه تعداد سره چې دی نو دوی موږ ته بلډ ډونیټ کړی دی جزاک الله خیر حبیب الله بھائی هم د کیمپ ته د کیمپ وزټ وکړو او دلته کې راغل دي سم خبرې کوم السلام علیکم جی وعلیکم سلام څنګه د نعمت سبحانه جوړ مهرباني سیکرټری صاحب د الخدمت فاونډیشن له جانب د بلډ کیمپ لګېدلی دی څه به ویل غواړي سر تاسو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نعمت سبحانه دا بلډ کیمپ چې کوم لګېدلی تیلیسیمیا دپاره دا د انسانیت دپاره یو بنیادي ضرورت دی او زمونږ الخدمت چې کوم دی په دې ټول پروګرام کې لکه په دې ټول پېښور کې په دې ټوله دنیا کې په دې خدمت کې پیش دی او د تیلیسیمیا دا بیماران چې کوم دي لکه دا زمونږ د وینې ډېر مستحق دي او زمونږ چې کوم دا صحتمند خلک دي خصوصا نوجوانان چې لکه اوس د سکولونو چوټیان هم دي کالجونو چوټیان هم دي کالجونو چوټیان دي نو دوی له پکار دي چې دې بلډ کیمپ کې حصه والي او د انسانیت د خدمت دپاره مطلب خپله وینه په تحفه کې ورکړي چې د انسانیت خدمت وشي او بله ضروري خبره دا ده چې زمونږ د سوکنو د تیلیسیمیا مریضان چې کوم دي هغې کې 11 که 12 غالبا هغه څه تعداد به وي چې هغې سره مطلب الخدمت وقتاً فوقتاً چې کوم ټایم هغوی ته د وینې ضرورت وي دی له وینه ورکوي او د انسانیت خدمت کوي موږ سره د تنظیم چمکني صدر وقار احمد شاه بھائی هم موجود دي سبا هم په دې هکله خبرې اترې کوو السلام علیکم جی وعلیکم السلام وقار احمد شاه بھائی د الخدمت فاونډیشن د طرفه نن په سوکنو کې د تیلیسیمیا بیمار ماشومانو لپاره بلډ کیمپ اهتمام شوی دی څه به ویل غواړئ سر تاسو بسم الله الرحمن الرحیم ټولو نه مخکې خو د الخدمت فاونډیشن ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې هغې هر قسم ناګهاني افاتو سره د دې ماشومانو چې کوم داسې یو جانلیوا مرض دی تیلیسیمیا د هغې دپاره دوی داسې تګودو کوي او یقینا د دې پته هغه چاته لګي چې په چا په کور کې داسې ماشوم داسې مریض موجود وي هغې چې کوم د کور خلک وي د هغې پلاران وي هغې د کور جایداد نه د هر څه نه هغې ځان خلاص کړي او د هغې میندې چې کوم وي هغې د خپلو هغه چې کوم سونه کالی وي د هغې نه ځان خلاص کړي خو دا یو نه ختمېدونکې سلسله ده چاته په میاشت کې چاته په هفته کې 2-3 ځل د دې یو خون
د دې یو بیگ ضرورت وي نو د دې لپاره الخدمت فاونډیشن ډېر یو زبردست پروګرام سٹارټ کړی دی په هغه سلسله کې دلته سوکانو کې بلډ کیمپ کړی دی نو موږ د دې ډېر شکریا ادا کوو چې د هر قسم حالاتو سره سره په هر قسم سختو حالاتو کې بیا د بلډ کیمپ اهتمام وکړي او دغه ماشومان چې کوم ضرورتمند وي هغې ته د دې وینې ورکولو رسولو دپاره خپل کوشش کوي. ډېره مننه مهرباني صاحب. دا زموږ ټول روریان له پکار ده چې راشي دا ثواب په نیت ورکول دي دا چې کوم دی ټول وینه ورکړي دې کې څه د یارې خبره نشته الټا زموږ وینه تازه شي ورسره شي دې کې څه د یارې خبره نشته ټول روریان له پکار چې راشي او دې کې باقاعده چې موږ سره سپورټ سیمیا ماشومان دي دی له پکار دي هر 15 ورځې پس دی ته ضرورت دي نو هر 90 دن کې دا زموږ ریکور کیږي نو موږ نوجوانانو له پکار دي شیره دا دی ته بلډ ارینج کومه کنه دا تلیسیمیا د کیمپ ته د سوکانو نوجوانانو په یو ګڼ تعداد کې شرکت وکړو او خپله وینه الخدمت فاونډیشن د بلډ کیمپ کې خپل ډونیټ کړه د دوی دا جذبه د ستاینه وړ ده په دې خبره تاسو نه اجازه غواړم د الله پامان